کورونو کې د زنانو اعتکاف کول څه حکم لري؟ نو د اعتکاف دپاره جمهور اهل علم په نسبت باندې مسجد شرط دی، هم د نارینه‌و دپاره او هم د زنانو دپاره. محل د اعتکاف چې دی هغه مسجد دی. الله پاک فرمایي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، او تاسو مباشرت مکه زنانو سره داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یې فی المساجد په جماعتونو کې. دې آیات نه معلومه شوه چې اعتکاف دپاره محل صرف مساجد دي، داسې نه وي چې وانتم عاکفون فی البیوت. بیوت ټکې نه دی راغلی قرآن حدیث کې، مساجد راغلی. نو لہذا مسجد والا شرط ہے. او لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اعتکاف نشته مگر په مسجد جامع کې. دینم ثابت شوه چې محل د اعتکاف دا مسجد دی. کور کې هغې کې اعتکاف نسی کېږي، لکه دې زمانه کې بعضې مفتیان صاحبان او بعضی مولیان خلقو ته زنانو ته فتوی ورکوي چې تاسو کور کې اعتکاف کوئ. نه، زنانو دپاره کور کې اعتکاف نشته، دا بدعت دی، ناروا دی. زنانه د کور کې زیات عبادات کوي او روجي دي نیسي، د الله بندګي دي کوي، تلاوتونه دي کوي، ذکر اذکار دي کوي، د شپې د ټوله شپه عبادت کوي. رمضان کې دغه راغلی بیا خاص کر آخري عشره کې نبی صلی الله علیه وسلم نه یا د صحابه کرامو نه اعتکاف په کور کې نه دی ثابت، او نه قولا او نه فعلا او نه عملا، او نه چېرته د یو صحابي نه ثابت دی، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هغوی به اعتکاف په مسجد کې کو. د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد به هم چې کله اعتکاف کو نو مسجد کې به کو. بیا د زنانو دپاره شرط دا دی چې د زنانو دپاره ځان نه ځای وي د اعتکاف دپاره چې هغه محل او هغه ځای ته رجال او سړي نه ورځي. دویم دا دی چې د فتنې یره نه وي په زنانه باندې، د فتنې نه محفوظ وي. او دریم دا دی چې د خاوندانو په اجازت سره دا شرایط ورلدي، او که دا نه وي نو بیا بس کور کې د عام عبادات کوي، اعتکاف ته نه کوي که نه. نو لہذا کم چې اعتکاف شرعي دی د هغې دپاره محل صرف مسجد دی. کورونو کې اعتکاف کول دا درست نه دي، بلکې دا بدعت دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا فتوا نقل ده، هغه ورته بدعت ویلی دي. دیو جن دسی جماعت کې بسړی اعتکاف کې چې جامع جماعت دي. دیو جن په کورونو کې د ښځو دپاره کم اعتکاف دی، هغه شرع کې نه دی راغلی، هغه جماعت نه دی. دا صرف احنافو علماء صرف قول کړی، صرف احنافو شرع که زنانه کور کې ځان لځای جوړ کو او پای کې اعتکاف وکړو، کېدی شي ثواب به ورته میلاو شي. موږ دا ثواب او عبادت په کېدی شي نه کېږي، نقل غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو نبی صلی په جماعت کې اعتکاف کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ووتو، عائشہ رضی الله عنها لځای جوړ کړو، حفصه رضی الله عنها جوړ کو، زینب رضی الله عنها چې وکتلو هغه هم ځان له جوړ کو. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف کوي، موږ به اعتکاف وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکته چې خیمه والی شوی وي، استاد د نیکۍ اراده ده، حکم یې وکړو زما خیمه هم لرې کړي او د زنانو خیمې هم لرې کړي. هغه کال رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف ونه کړو، د هغې به دوه ځل قضایي راوړه، 10 ورځې شوال کې وکړه او کال نه به 20 ورځې اعتکاف وکړو، 10 هغه او 10 نور. په جماعت کې اصل کې اعتکاف دی. وانتم عاکفون فی المساجد، یو سړي الله توفیق ورکړی د دې عمل دام په دې 10 او
بل دا صحابيات هم کې ناستلې زنانه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات هم شو هغه براتللی او جمعات کې به اعتکاف ته کې ناستلې دا خبره یاد اوساته د زنانو د لپاره اعتکاف غره کورونو کې نشته کورونو کې دا نه په حدیثو کې راغلي نه د صحابه کرامو نه څوک ثابتول شي او نه د سلفو نه څوک ثابتول شي چې یو زنانه په کور کې اعتکاف کې تکینی زنانه کو اعتکاف کوي جمعات ته راځي په جمعات کې بلاغي لپاره خپل ځای جوړي هلته به اعتکاف تکینی عائشہ رضی الله عنها نه څوک ډیر نیک عمل نشته او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبيان نه څوک نیک عمل وي هغه براتلی په جمعات کې به اعتکاف ته کې ناستلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې ناسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ وروسته کې ناستلي د اعتکاف ته زنانو د لپاره اعتکاف په جمعات کې کور کې کوکې اعتکاف نشته صرف د الله عبادتونه کو د الله بندګۍ نه خنوم د اعتکاف بنور کې ځان له بخوډنۍ نه جوړه بس دا ستاسو اعتکاف دی د خپل بچو خدمت کوا د خپل روزتینو خدمت کوا د خپل کور خدمت کوا د الله نه اجر طلب کوا دا ستاسو اعتکاف دی بس د دې وجه نه په اعتکاف کې نه جمعات ته برازي د ډیر علماء مسلک داري چې په دې نورو جمعاتونو کې اعتکاف نه کیږي صرف 3 جمعاتونه دي مسجد حرام دی بیت المقدس دی مسجد نبوي دی خو زغه خبره د خپل اقوال دي صحیح قول داري چې په جامع جمعات کې اعتکاف کیږي چې کوم جامع جمعات د جمعې منځ پکې کیږي نو د دې وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت داو په ژوندۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف نه دی پرې خدا یاد وساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کم کال باندې وفات کېدو نور کله بل سره اعتکاف ولش په چې په کم کال وفات کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم شل شپې اعتکاف کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي د الله عبادتونه ډېر کړل شل شپې په دغه کار باندې اعتکاف وکړو دیو جن زما عزتمندو موږ له الله مقرر کړي خاص کر ځوانانو له او د نور خلکو لم د حالات الله د سي برابر کړي اسم کار کسبونه نشته لري چټې نه دي نو هر مؤمن له دا پکار دي چې سکه ان شاء الله دا اعتکاف ته د اوس نه نیتو کې ورځ غلاشته لیکن د اوس نه ورته نیتو کې چې اعتکاف ته بکینو د الله د عبادت او د بندګۍ د پاره او د هغه د آداب او ساتلو د ډېر خیال خاصو او خاص کر د ليله القدر د شپې خیال وساتو د دې لپاره چې الله رب العزت زموږ د مخکنی ګناهونه معاف کړي او الله رب العزت زموږ او تاسو راضي شي د عبادتونو ته موږ تاسو ډېر محتاج او زما عزتمندو او د همیشه د بخلو الله پاک خلق بخي کوشش ودا کو چې په الله رب العزت باندې ځان وبخو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين دویمه خبر اعتکاف به کوم ځای کې کولای شي اعتکاف نه کیږي مګر صرف په مسجد کې لکه الله فرمایي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد د دې معلومیږي دا چې اعتکاف کوم ځای چې دی کوم موضوع چې دی هغه به مسجد وي بغیر د مسجد نه اعتکاف نه کیږي همدغه رنګه د عاکفون نه فی المساجد ولا تباشروهن معنی د دې دا ده چې ولا تجامعوهن ای منه د جماع راغلی دا د دې وجنه چې اعتکاف لازم دی د مسجد سره والله اعلم لکه امام بخاری استدلال کړی دی آیات نه چې وانتم عاکفون فی المساجد د دې ځینې استدلال کړی چې اعتکاف لازم دی د مسجد سره ځکه منه د جماع راغلی دی یعنی عام حالاتو کې د جماع نه منه نشته دی همدغه رنګه حافظ ابن حجر وایي که چېرته اعتکاف بغیر د مسجد نه کېدلی نو مغنا د جما بن نه راتله نو دلته چې منه د جما نه راغلی ده معلومه ده شوه چې اعتکاف لازم دی د مسجد سره همدغه رنګې دلایل په اعتکاف باندې چې د اعتکاف د زنانو په مسجد کې کېږي نو حدیث کې راځي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو زنانه د هغې د بیبیانو نه په بل حدیث کې راځي چې هغه ام سلمه وه من ازواجه د نبي د بیبیانو نه صلی الله علیه وسلم نو په هغې باندې حیض راغلی و همدغه رنګې هغه خړوالی او زیړوالی د وینې به چې کوم دی ښکاره کېدلو موږ به هغې ته لاندې لګن کېښودو او بیا به هغې مونځ کوو خپل د دې نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغې د ښځو اعتکاف چې کړی هغه په مسجد کې کړی دی همدغه رنګې دویم دلیل نبی صلی الله علیه وسلم چې به اعتکاف کو کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان بخاری روایت کړی دی چې په اخر د لسو د رمضان کې به رسول الله اعتکاف کو صلی الله علیه وسلم حتی توفاه الله تر دې چې الله رب العالمین غل را وفات کو نو بیا ثم اعتكف ازواجه من بعده رواه ابو داود بیا وروسته د هغې نه د هغې بیبیانو به اعتکاف کو معلومیږي ده چې اعتکاف د رسول الله په مسجد کې و نو د دغې نه بیبیانو د هغې نه وروسته به د هغې بیبیانو هم په مسجد کې اعتکاف کوو همدغه رنګې اختلاف د مذاهبو جمهور او امام شافعي وایي په مذهب جدید کې
دوی وایي چې ښځې اعتکاف په شان د اعتکاف د سړي دی، یعنی څنګه چې سړی په جومات کې اعتکاف کوي همدغه رنګې ښځه به هم اعتکاف په جومات کې کوي، او اعتکاف د ښځې نه صحیح کېږي مګر صرف په مسجد کې. ابن عباس رضی الله عنهونه یوې ښځې باره کې تپوس وکړی شو چې دې نظر کړی دی، منښت یې کړې ده چې زه به اعتکاف کوم خو په هغه ځای کې چې هلته زه مونځ کوم، یعنې په خپل کور کې هغه ځای کې چې زه خپل کور کې مونځ کوم هلته به اعتکاف کوم. ابن عباس رضی الله عنه ورته ویل بدعة وابغض الاعمال الى الله البدع، دا بدعت دی او بغضناک هغه عمل چې الله رب العالمین ته بدي شي هغه څه شی دی؟ بدعات دي. نو فلا اعتکاف الا فی المسجد، نو اعتکاف نشته مگر په مسجد کې، ځکه وان المسجد ليس بمسجد حقیقة وحکما ولا حکما، دغه مسجد چې د ښځه په کور کې په دې کې مونځ کوي دا نه حقیقتا مسجد دی او نه حکما مسجد دی. دا خبره موسوعة الفقهیه الکویتیه ذکر کړې ده والله اعلم. او هر چې مذهب حنفي والا دي کم احناف ځانته وي، دوی چې استدلال کوي چې ښځه په کور کې مسجد کوي دا قیاس کوي، څه صریح نص دوی سره نشته چې هغې نه دی استدلال